نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن دی ولسمې سپارې خلاصه بیانېږي، خو د لسمې سپارې په آخر کې الله تعالی د هغو منافقینو تذکره بیان کړې وه چې کوم منافقین غزوه تبوک ته نه وتلي او دی بهانې پیش کولې او دروغې ویل، حیلې بیانولې، عذرونه پیش کول. د دغه سپارې په شروع کې الله تعالی د هغو منافقینو متعلق 3 قسمه احکامات را نازل کړي دي. اول خدا دا چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا بیانوي، ای پیغمبره دی به تا ته حیلې پیش کوي، بهانې به درته پیش کوي، خدا ټول دروغ دي. او دا ورته وایي چې مونږ ته الله تعالی د تاسې د حالاتو نه او د واقعاتو نه مخته مونږ ته خبر را کړی ده، نو تاسې چې کومې حیلې او بهانې بیانوي د دغه هیڅ حیثیت نشته. او دوم حکم دا ده، وایي ای پیغمبره ته د دوی نه اعراض وکړه، ما په دوی باندې ملامت کوه او ما د دوی سره تعلق ساته. او په درم نمبر باندې الله تعالی دا حکم را نازل کړ، وایي منافقین به د تا د خوشحالولو دپاره، د تا د رضامندي دپاره دوی په دروغو قسمونه اخلي، خو د هغو د قسمو هیڅ اعتبار مه کوه. ای پیغمبره دوی ته کله هم مه ورخوشحالېږه. دا 3 قسمه احکامات الله تعالی د دغې سپارې په شروع کې بیان کړي دي. بیا چې کوم هغه مسلمانانو چې هغه غزوه تبوک ته نه وتلي، هغه ټوټل تعداد 10 دي، 10 کسان دي. خو د 7 کسانو تذکره دلته په یو ځای کې ده، بیا مخته تقریبا 2 آیاتونه مخته د 3 کسانو تذکره بیا ده. دا 7 کسان چې کوم دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخته خپل د غلطۍ عذر پیش کړو، د خپل غلطۍ اعتراف یې وکړو چې مونږ خو په دې غلطي دی وجه نه، دا عذر دی مونږ دی د وجه نه مونږ جهاد ته نه وتلي، غزوه تبوک ته نه وتلي. بیا دوی داسې وکړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله غزوه تبوک ته لاړو سره د لشکر، بیا دوی چې راواپس شوي نه وو، هغه نه مخکې دغه 7 کسان ورغل د مسجد نبوي چې کوم پیلر و، مینارې وې، په دغه باندې خپل ځانونه وتړل، دوی سره خپل ځانونه وتړل او دا یې وویل چې څو پورې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام معاف کړي نه یو او خپل د دغه ځای نه خلاص کړي نه یو، د هغه وخته پورې به موږ په دې پیلرو پورې ځانونه تړلي وي، موږ د هغه وخته پورې د دې ځای نه نه ځو. بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزوه تبوک نه واپس راغی، بیا په مسجد نبوي کې دوی ولیدل او بیا د دوی توبه قبوله شوله. بیا داسې وکړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی خلاص کړل. داسې مخکې آیات کې چې کوم 3 کسان دي، هغه داسې وي چې دوی هم د خپلې غلطۍ اعتراف وکړو، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ورته وویل چې څو پورې د الله تعالی حکم نه وي راغلی دی متعلق، هغه وخته پورې دوی سره معاشرتي تعلقات دا هم ختم کړي او دوی ته دا حکم ورکړو چې تاسې د خپلې بیبیانو سره هم مه ملاویږي. دا 2 حکمونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دوی ورکړل. بیا داسې وشول چې 50 ورځې بعد بیا د الله تعالی طرفه نه حکم راغی، بیا د دوی توبه قبوله شوله او بیا دوی تخلاصي ملاو شوله. دا خو د هغه مسلمانانو تذکره وه چې کوم د غزوه تبوک نه پاتې شوي او د خپلې غلطي اعتراف وکړو. دا خو الله تعالی معاف کړل، خو چې کوم منافقینو هغه الله تعالی نه دي معاف کړي، ځکه چې هغه هیڅ بهانه نه وه چې دروغ به یې ویل، چلبازي به یې کوله، مسلمانانو ته به یې دوکه ورکوله. مخکې بیا الله تعالی د منافقینو یو ډېر خطرناک سازش دا بیان کړی ده. دوی د جمعه په نامه باندې یو عمارت تعمیر کو، بیا هغه ته نوم ورکړ مسجد زرار. بیا داسې وشول چې د دوی څو مقاصد وو چې موږ به د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کو، او 2 نمبر مقصد دا و چې موږ به داسې وکړو چې مسلمانانو کوم جماعت ته ټولۍ ده دا به موږ مات کو، او 3 نمبر د الله او د الله رسول چې کوم دشمنان دي هغه ته به موږ حفاظت ورکوو. او بیا دوی داسې وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوی دا درخواست وکړو، وایي ای پیغمبره ته داسې وکړه، یو ورځ د موږ په جماعت کې په دغه عمارت کې لمونځ وکړه د برکت لپاره. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل، وایي صحیح ده، زه چې کله د تبوک نه واپس راشم بیا به زه د تاسې په جماعت کې لمونځ وکړم د برکت لپاره. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په واپسي نه مخکې د دوی چې کوم راز و هغه ټول الله تعالی حقیقت کولاو کړ. بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړ چې هلته مه ورځه، د په جماعت کې لمونځ مه کوه. بیا هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 صحابه کرام هغه ته ورولېږل او د دوی چې کوم عمارت و
دغه فساد په بنیاد باندې جوړو هغه د دې عمارت ټول ور ختم دا سې د دې الله تعالی د خطرناک یو سازش هم بیان کړی دا مخکې بیا الله تعالی د مسجد قباء تذکره دا بیان کړی دا قباء نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د غزوه تبوک نه واپس راته بیا په لار کې د څو ورځې آرام وکړو بیا په هغه وخت کې د قباء په میدان باندې د یو جماعت نبی علیه الصلاۃ والسلام افتتاح وکړه د هغه بنیاد کې خود د هغه نوم مسجد قباء بیا الله تعالی د هغه فضیلت بیان کړی دا مسجد قباء کې هغه کسان مونږ کوي چې هغه تقوا اختیاروي او هغه کسان په کې مونږ کوي چې هغه الله تعالی خوشاله وي یعنی دغه بنیاد په تقوا باندې ده او د الله تعالی په خوشحالي باندې ده دغه جماعت فضیلت الله تعالی بیان کړی ده او په دغه جماعت کې صرف هغه کسان مونږ کوي چې دغه بنیاد په تقوا او د الله تعالی په رضامندي باندې ده درم نمبر باندې بیعت عقبه دا الله تعالی دغه تذکره بیان کړی ده وای د بعثت نبوي په 14 کال باندې د مدینې نه څخه کسان راغل او یا کسان دا د مجاهدینو فضیلت الله تعالی بیان کړی ده بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت وکړو څو خبرې ورته بیان کړلې وای مونږ بیعت په دې خبره باندې کوو چې مونږ به صرف د الله تعالی عبادت کوو دوم نمبر باندې وای مونږ به صرف جهاد کوو درم نمبر باندې وای مونږ به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حمایت هم کوو او حفاظت په هم کوو عبادت جهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت او حمایت دا څلور کارو باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت وکړو او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا تاسو کو وای مونږ ته به د دې په بدله کې څه ملاويږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د بدله کې بتاستا جنت ملاويږي بیا دی ورته چې بس دا سودا د مونږ بالکل خوخه ده بیا الله تعالی دا بیانوي وای ځین داسې مؤمنان دي چې هغه سره د جنت په بدله کې مونږ د دین خپل ځان او خپل مال د اخیستی ده نو اول الله تعالی د منافقینو تذکره بیان کړی ده بیا د یغ متعلق درې احکامات هغه بیان شوي دي بیا د مسلمانانو مختلف مواقع باندې مختلف قسم احوال دا بیان شوي دي بیا الله تعالی مخکې د متقی جوړولو یو نسخه بیان کړی ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین وای کتا څه چیرې دا غواړئ چې موږ د متقیانو پرهیزګار دیو بیا دغه دا نسخه ده چې تاسو د متقیانو صحبت اختیار کړئ او د الله تعالی نه ویریږئ او دلته د متقی لپاره الله تعالی صادقین لفظ راوړی ده وای دغه نه مراد هغه خلک دي چې هغه په خلوت کې او په جلوت کې بالکل دواړه یو شي هغه په ظاهر باندې هم بالکل پاک وي او باطنی باندې هم پاک وي په ظاهر باندې ګناه نه کوي په باطن باندې هم ګناه نه کوي د دې خلوت او جلوت دا بالکل دواړه برابر وي دا ته وایي متقین وایي که یو سړی دا غواړي چې د متقي جوړ سم بیا د متقي سړي صحبت اختیار کړي بیا الله تعالی مخته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکوي وایي که چېرته منافقین د تا خبره نه ومني د تا د خبرې نه اعراض وکړي بیا داسې وکړه چې دا څه د پریشانۍ والا خبره نه ده وایي داسې بیا وکړه چې ته بیا صبر اختیار کړه او په الله تعالی باندې باور کوه نو دا هم د کامیابی یو اصول ما مخته تاسو ته د 10 سپاره کې په اخر کې دا بیان کړی و چې د کامیابی شپږ اصول دي پاک یو اصول دا هم چې هر انسان ته پکار دی چې هغه د ثابت قدمی اختیار کړي او صبر دی اختیار کړي دغه د وجنه انسان همیشه کامیابیږي بیا دا یو آیت حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم که کوم یو کس د سحر ووري او بیګا ووري دا آیات وایي به الله تعالی د انسان غمونه بالکل ختم کړي دا د هغه سړي لپاره دا یو ډیره مجربه وظیفه ده چې کوم سړی همیشه په غم کې وي همیشه پریشانی کې وي داسې وایي چې د ما د غم او پریشانی بالکل ختم وي یا کمه شوې وي بیا هغه دپاره پکار ده چې سحر دې هم وواري دا دعا وایي او بیګا دې هم وواري دا آیات وایي حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا صورت ختم شو مختبل صورت یونس دغه صورت کې خو ډېر زیات احکامات بیان شوي دي خو دغه صورت کې د حضرت یونس علیه السلام تذکره او د قوم تذکره بیان شوې ده او دغه صورت ته صورت یونس ځکه وایي چې د حضرت یونس علیه السلام په دا کې تذکره بیان شوې ده بیا د مشرکینو دا یو خبره الله تعالی بیان کړې ده د سوالاتو
دی وایي چې د ټولې ځمکې د ټول کائنات خالق د الله تعالی ده او بیا الله تعالی څه احکامات د بتانو ته هم ورسپارلي دي او د دې وجې نه د هغه د خوشحالي دپاره هغه د رضامندي دپاره د بتانو عبادت کول دا هم ضروري ده. دا د مشرکینو یوه باطله عقیده وه. نو الله تعالی د دې خبرې تردید دا بیانوي، وایي تاسې په دا خبره باندې نه پوهېږئ چې تاسې پیدا کړي چای، تاسې ته د ځمکې نه او د اسمانو نه رزق څوک درکوي، د تاسې د غوږو د سترګو د پوزې دغې مالک څوک ده؟ دی بیا ټول دا ورته وایي چې یا الله ته د هر شي مالک یې. چې یو الله تعالی د هر شي مالک ته بیا تاسې د بتانو عبادت ولې کوئ؟ د بتانو نه خپل حاجات ولې غواړئ؟ شرک ولې کوئ؟ حالانکه د الله تعالی یو شریک هم نشته، ټول کارونه الله تعالی کوي. که چېرته د الله تعالی شریک وای د دنیا ټول نظام به درهم برهم وای. بیا الله تعالی مخکې د حضرت نوح علیه السلام دا خبره بیان کړې ده، وایي ډېر داسې پیغمبرانو چې هغو به خپلو قومو ته د توحید دعوت ورکاوه، د اسلام دعوت پې ورکاوه، خو دوی د دغه دعوت منکر و. بیا داسې حضرت نوح علیه السلام ډېر زیات عمر خپل قوم ته د اسلام د توحید دعوت ورکړ. خو دا کې څو کسانو اسلام راوړ، باقي ټولو داسې و چې هغه سرکشي اختیار کړله، اسلام یې نه راوړ. بیا په دې باندې داسې وشول چې طوفان راغی او ټول غرق شول. او بیا مشرکینو دا ویل چې الله تعالی یو کس پیدا کړی ده، بیا هغه کس مړ شي، د مرګ نه بعد چې د هغه جسم د خاورې سره ملاو شي، ذرې ذرې شي، د هغه د هډوکو پته نه لګېږي، د غوښې پته نه لګېږي، بیا به الله تعالی دغه دوباره بیا څنګه راپاسوي؟ دوی د بعث بعد الموت منکر و. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي که چېرته د انسان جسم په مشرق کې وي، بله حصه په مغرب کې وي، یوه خاورې وي، یو هډوکی وي، یو په اوبو کې ملاو شي، الله تعالی ټول جمع کولی شي. لکه څرنګه چې الله تعالی ابتداءً د انسان په تخلیق باندې قادر ده، داسې الله تعالی دوباره بیا هم د انسان په تخلیق باندې قادر ده. او داسې د الله تعالی نه هیڅ شی پټ نه دی، هر شی علم د الله تعالی سره شته. الله تعالی ته دغه شی علم ده چې دا ذره د کوم انسان ده، دا ذره د کوم انسان ده، بلکې الله تعالی د هر شي په جمع کولو، د هر شي په دوباره راوچتوالي باندې هم قادر ده. بیا الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون دا خبره بیان کړې ده. فرعون خپل جادوګر راوغوښتل، د موسی علیه السلام مخ ته د خپله جادو پیش کړه. موسی علیه السلام ته الله تعالی فتح ور نصیب کړه او جادوګرو ټولو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ. بیا داسې د فرعون د ځینې خلکو د عبرت لپاره الله تعالی د فرعون چې کوم لاش و جسم یې و دا بالکل صحیح سلامت په دنیا کې پاتې کړو. اوس هم په میوزیم کې، مصر کې میوزیم ده، په هغه کې د فرعون جسم دا بالکل صحیح سلامت ته د عبرت لپاره. دا یو داسې بادشاه و چې بادشاهي ورته ملاو شوه، بادشاهي نه بعد بیا د خدایي دعوه وکړه. او چې کله د مرګ اثرات ولیدل یا په هغه وخت کې داسې وکړل چې کلمه یې وویله، خو الله تعالی ورته وایي چې داسې د نزع په وخت کې اسلام راوړل، کلمه ویل، دغه هیڅ اعتبار نشته. نو بیا فرعون چې کومه دا د کفر په حالت کې دغه دنیا نه ولاړ او مړ شو. بیا الله تعالی د حضرت یونس علیه السلام کیسه بیان کړې ده، وایي نور ډېر پیغمبران داسې وو چې هغو به خپل قوم ته نصیحت وکړو، د توحید دعوت پې ورکړو، خو دوی به خبره نه منله. بیا به الله تعالی د غرق کړل، عذابونه به یې پرې راوستل. لکه موسی علیه السلام په قوم باندې چې 5 قسمه عذابونه راوستل، داسې په هر پیغمبر باندې ځان ته عذابونه وو. خو د یونس علیه السلام قوم داسې و چې کله یونس علیه السلام دوی ته د توحید دعوت ورکړو، د جنت مناظر یې ورته پیش کړل، د آخرت نه، د جهنم نه، د عذاب خبرې ورته بیان کړلې. بیا دوی په عذاب د راتللو نه مخکې دوی بیا د زړه نه توبه وکړله، بیا الله تعالی دوی معاف کړل او په دوی باندې عذاب نه راغی. دا ټوله تذکره الله تعالی په دغه سپاره کې بیان کړې ده. په آخر کې د دغو پیغمبرانو او د دوی د قوم چې کومه تذکره ده هغه هم الله تعالی بیان کړې ده. الله تعالی دې موږ تاسې ته ایمان را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسې د کفر نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.